الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پروسا کال ہوم سیکرٹری راته ټلیفون وکړو وی چې یو دوه امریکایان دي تا سره ملاویږي نو زه زړه کې دغه غوندې شوم چې امریکایانو ما سره څه کار دی ما سره څه کار دی ویل پر رحمان بابا باندې ریسرچ کوي او امریکن انټیلیجنس ډایرکټران دي مال راویلګه چې رحمان بابا نوم مې واورېدو بیا مال راویلګه خو ترجمان ور سره راولېږه زه انګریزي نه پوهېږم نو ما ته وی چې پښتو ورځي ښه صفا پښتو وایي مال بس راویلګه 10 بجې د ورځې راولېږه دا زما عمره ګیري وي سپینې ټوپۍ په سر وي دا زما غوندې جامې اغوستې وي کېناسته مال دا ولې تاسو امریکن یې ویل او جي مال دا ګیري دا ټوپۍ دا سپینې جامې د طالبانو غوندې ما ته وایي چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ د پاره مونږ 3 کاله په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بیګیره سړی پریدي نه نو د یاریم دا ګیره الته پرېخه ده واوره نن هغه امریکن چې په کابل کې د طالب د یاري ګیره پرېخه و نن بداغه عمله خدای په کابل کامیابی ان شاء الله امریکا په خپل کور کې خدای تبا کوي دو پیشن گویای می کړی وي یو د پرشتیا شو او بل رښتیا کېدو والا ده روس د صحابه په قبرونو بمباری کړي وا په پیمانار کې چې کوم صحابه پراته دي په کابل کې او تر اوسه پورې ثابت پراته دي سپینې صادرې په غوړېدلې دي او د وینو ټاکی په باندې که خدای بوتلای او به ګوري ماوي چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړي دا الله بروس تباہ او برباد کړي تباہ کړو کنه د خدای په توره کې خالق आवाज نه کنه خدای تباہ کړ امریکای په عراق باندې بمباری کړي وا په خاندان رسول باندې په ائمه مجتهدین باندې د شیخ عبدالقادر جیلانی په قبرونو باندې ماوي ان شاء الله دا بدل بم ګوري چې دا اولیاء به د امریکای نه اخلي وای غستوتی کنا یو دیش عرب نقصان په هغه بلډینګ کې شوه دی چې کوم بلډینګ په جاز غورځېدل یو دیش عرب نن امریکا لګیا ده د فرانس او د جاپان نه قرضې غواړي مونږ خو د امریکای پوجا پاټ غنمو د پاره کولو کنه مونږ له امداد راکې مونږ د امداد راکې
دا زمونږ لیډران یو لیډر تللی و امریکې ته چې راغی ویل چې لاړم مالې په ارام کښېنه ټوپي ټق صاحب دا کرکوړې په دې ځای ایښی مال ټوپي ټق صاحب په ارام کښېنه مسلمان رالی که کافرې کړې مسلمان رالی مال په ارام کښېنه مخوب میں شناسم پیران پارسارا ما د پارسا پیران ز پیژنم د امریکای پیټوان ز پیژنم د امریکای تالی سټ ز پیژنم پارام کې ما ته تاسو سره خو خبرو شان نشته منځ لیونه منو لیونو سره څه خبرې کوم تا بده کو چې ما سره دې خبرې وکړي ته خو لیونه امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کاله مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرې سری سرچ کوي ول دا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې دی او مونږ په امریکا کې اورېدلیو چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټري پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات لږ ووایو اوس تاسو ته وایم مال سم اورېدلی دي وای مونږ دا اورېدلی دي چې دلی نو دې تصدیق لراغلی نو ما ور سره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې دي بیا به مسلمانان شي کنه ول شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره کړه ملدا کا کلمه مو ویل والله چې وی وای خو ته لګ مونږه پوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د با کابل بادشاہ ظاهر شاه دوا سټر علی ګلیو د سنگي مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس ما یو 10 بجې په سایکل زو ما یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته بتلو هم عادت مو اختر ورځ به مونږه رحمان بابا کې تیرول یو سړی راته وی چې مولانا صاحب رحمان بابا کې د ورځ به چې تیرول ته خو چرسیانو ټول ما یاره دا چل چې شرابیانو نامې چرسیان خوښ یو دوغه چول لګي مزمه کې اسمان نه خبر نه او ته چې یو پیکینګ وې سال دی جوړ شي ولې بس معافي غواړم غلطي مې وکړه آرام کینه به ارچا سره ما چرسیانو سره چې کومې ګوتی کړې دي نن ورشي وی ګوري دومره ګيري پریخي دي او په تبلیغي جماعت کې سلور میاشته یو کال لګولې خیال امراغه ما چې چرچیانو سره کوم عمل کړي دې سره مې چې خبر وکړو ما ته وای چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کندې ته کوشم او دا د لحد سایډ مې په جبل والو چې اونې والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم اوس دننه مړې پروت دی نو ما ته هغه مستری आवाज وکړ چې اوته بیړه تباوی کې کیته پاس را شدا سده وکړه ملتوبی تلیا تم را کوشه چې هغه را ټوپ کو سوریم دومره کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه وخت دی وبخي هغه را ټوپ کو سوریم چې کولاو کو د وختو یو ګوچه په دې ځای پرتا دا یو په دې ځای پرتا په دې چهره بهترین مسکراهټ ته ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلې چې تو میرے ہاتھ ته پیر نو پکڑ ته مې اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے ته تو منو چھکلے میں زلا سور نباسم کزه دې مړیونی و من رامه کاغا یاره دمو داغه زما د الله صحبونی و مالا سورنه نهستو په خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکیږي دا شوند غاخونه پوزا سترګه مې ورته داسې کولا وکړه په دې سینا د شوي کړي خامتا کفنه دي داسې پروت ته لکه اوستیږي داسې پروت چې پاس راو ختمه نو دا شعر رایات شو چې تر قیامت به ثابت لاحت کې پروت وي
تر قیامت بسابت لحد کی پروت وی چسو کیون کاندی پلار د درویشانو پار چاچ د غضب لیند کی خخا پار چاچ د غضب لیند کی خخا خطا ندرو می گزار د درویشانو چپ یو قدم تر عرش پورے رسی چپ یو قدم تر عرش پورے رسی مالی دلے دے رفتار د درویشانو وګورئ ورشي د علامه ثناء الله پانی پتی تفسیر مظهری د یمحو الله ما یشاء په ضمن کې د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامنو استادو مولانا طاهر نامه وا د یو ورځ ناس ته چې په مراقبه کې په لوح محفوظ نظر پرې وته د زمکه نه لوح محفوظ ګوري دا مو وایي چې دا لاندې خاور لاندې پراته دي دا جوړ خاوري شو په خدای قسم دا اوسم ثابت پراته دي چې لوح محفوظ ولیدو نو مولانا طاهر ولیدو چې هغه په لوح محفوظ باندې شقی لیکل شوی دی شقی معنی بدبخت نو ډیر خپه شو چې دا زما د زمانو استاد دی او دا په شقی لیکل شوی دی نو دا ور یاد شو چې په دعاګانو باندې الله تقدیرم رد کوي نو دعاګانې شروع مجدد الفسانی رحمت الله علیه وایي چې یو میاش می دعاګانې وکړې میاش پس می چې بیا په لوح محفوظ د در پرې وته نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکل شوی ځاني طور خو ډېر پریشان او زه تاسو ته په ایمان وایم چې د افغانستان علما او طالبان دومره مطمئن دي چې زه درته څه ویلی نشم هره ورځ سهار د 9 نه تر 10 بجو پورې ما ته د قندهار نه ټلیفون کیږي او د امیر المؤمنین نائب چې دی هغه ما سره خبرې کوي نن سهار یې را سره کړي دي مال څه حال دی ویل بیغمه وده کیږو بیغمه را پاسو هغه کور ته د غلا او د ډاکې نه څه یره دا چې د کم کور څوکیدار ویخي ویل زمون څوکۍ الله کوي کم الله چې په بدر کې د اهل بدر څوکیداری کړې وه او ملایکې ورته رالیږلې وې نو هغه زمونږ څوکیدار دی مونږ ته څه ضرورت دی چې غمې کوو نو ما ورته بیا یو شعر ہوئے کہ موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده چې راځي او زه به مړ کېږم نو د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راځي بیا مرګ چې دی هغه یو معین وقت دی اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا ورپسې لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون یو ساعت نو وړاندې کیږي او نه رستو کیږي نو مونږ ته د غم د څه خبرې پکار غم راته صرف د جناب محمد رسول الله د دین پکار دی غم راته صرف دا هغه قانون پکار دی چې کوم قانون په 23 کال کې جبرائیل راوړیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی دی دا هغه قانون غم راته پکار دی دا هغه دین غم راته پکار دی مونږ ته د دنیا څخه غم پکار دی دنیا خو داسې شی دی چې هر څه بدل ته پرېږدي او ته په دې یوازې ځې هر څه به پرېږدي خزه به پرېږدي لور به پرېږدي زوی به پرېږدي کور به پرېږدي مال به پرېږدي دولت به پرېږدي یوازې به تې ځې هغه ورځ دغه یو مولا راغلی و د کرک نو ډېر ښه عالم دی او شاعرم دی نو ما ته وی چې مولانا صاحب یو دوه شعرونه مې درته راوړي دي ما له وایه مهرباني ده ویل زمکې کلنګ دی زورور دی زمکې کلنګ دی زورور دی ځوانان خوندي کړې رالیږي تش پالنګونه
څه دنیا ور سره روانه او په کټ کې اغستې او د کټ نه اوچت کې او ځمکې ته ښکته کې ځمکې کلنګ دې زور اور دې ځوانان خوندې کړې را لېږي تش پالنګونه خو ځمکې لږ حل براته وایې ځمکې لږ حل براته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه زما عزیزانو هیڅ پته نه لګي چې د لاندې خلکو ګزران به ښه وي او که به خراب وي یو حدیث دی حضرت عثمان به چې کله ادیرې ته راغی نو جړل به صحابه ورته وویل چې ته د جهنم خبرې کیږي نه جاړې او چې قبر وګورې نو ته ورته جاړې حضرت عثمان ورته وایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ان القبر اول منزل من منازل الاخره قبر چې دی هغه د آخرت په منزلونو کې ړومبنی منزل دی نو که د ړومبني منزل کې سړی پاتې راغی عمر له تباه شو او که د ړومبني منزل کې کامیاب شو عمر له کامیاب شو نو حضرت عثمان به وي چې دې ځای ته زه ځکه جاړم چې دې ځای کې چېرته په ړومبی شپه پاتې را نه شم زما عزیزانو دا خبرې په زړه ولیکئ په زړه تاسو خو به دغه غم اغوستی دا اوس چې کوم الیکشن شوی مړه خدای ته وګورئ د خدای قرآن ته وګورئ مشرف اعلان نه و کړی چې الیکشن دی نو هیڼ هیڼ ورته ښځې م راووتې او سړي م راووت مونږ سره یو دغه دی پښتون دی نو هغه م ښځه پاس شوې ده نو نن سهار راغی ما ته وایي چې اوزګار نه ومه کور والا مې میټینګ ته بوتلو را بوتلو اوس ما ته و په پختی ګدله نو کور والا میټینګ نه نو ما ته څه لوې ښځې م راووتې دا کونسلر دی او دا کونسلیټ دی او دا ناظم صاحب دی اوس چې کوم ناظم صاحب ګورې موبلیل یې په لاس کې نیولې دا لاس کې نه ګرځئ څه ورته وایي موبایل نه موبلیل موبلیل لاس کې نیولې او داسې داسې به رواني دا څوک دی دا ناظم پرون مې یو ته وایي چې خدای قرآن ته وګوره خدای راستي که څوک در باندې سپیم ډیران ته راکاږي د سړي زوی شه دا موبلیل لرې کا خیال دی موبلیلونو زمانه د اعلان یې کړی نو چې به چې ښځې او نر راووت نو که تاسو خفه وئ تاسو به د الیکشن نوم اخیستی وی خو خوشحال یې که بد هغه ناوې روڼه یې جنګ یې راغی جینه یې ناوې کړې ده جینکو ورته ویلې چې جنګ کې هغه زلمی چې راوسته د هغه خو پوزه نشته بې پوزې دی ویل ویل بې پوزې دی ویل چې په قسمت مې اوس دی راته خدای ښه کړي نو مونږ په پاکستان کې په 50 کاله کې بې پوزې ته ودیږي ما سړی ونه لیدو زه درته په ایمان هر یو چې راځي زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي زاغان کې ناسته په سر د سروي توتیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراضونه کوي مونږ په هغه زمانه کې اوس الګوله ده کله صدر صاحب خلک راغواړي مشورې ورسره کوي هغه ورځ ما پسې جواب راغی چې تا غواړي مشوره ده مال خبره واورئ ما په 50 کاله کې زما د ژوند ریکارډ دی ریکارډ ما په 50 کاله کې د وزیر دفتر نه دی لیدلی
منای دا کینی دا تاسو سره جوخ په شیرپاو کې اوسېږي آفتاب خان قرآن ولا ورکا چې 2 ځله وزیر اعلی شوی بجګر مولا دي چې په دفتر کې لیدل یا درته په عمر کې د سکار ویلي دي مفتی محمود غوندې سړی وزیر اعلی چې داغه د هر وخت نه به د اسلام आवाज راتلو و کنو هر وخت نه به د اسلام आवाज راتلو درویش ملنګ او یو فقیر د زمانه ما 10 کاله ور سره تیر کړي 10 کاله ما په 10 کاله کې د مفتی محمود بیا د خبره نه دا اورېدل داغه غوندې سړی دفتر ته په لاس میاشتې کې وزیر اعلی او نیم تله که څه خبره به نو کور ته به ورغم د شپې او ور سره به خبره وکړه دفتر ته نیم ورغل ما خام بیا کله ما ته ټلیفون وکړو چې راځې نه ما بلجی څه کار مې نشته نو ویل مړی بالې وخورې ما به ورته په ټلیفون وویل چې جي زه ناجوړه نه یم ویل ولې ما ستا بنګله کې خو خوټ کېدلي دا دي نو زه څه ناجوړه یم چې زما پرهیز دی چې مړی بال ته وخورم ویل بیا ښه داسې راشه په کابل سلاطین تیکې والا نه تیکې م راوړه او تم راشه کني پولیس در لېږم لا بړم یو سیر تیکې به مې واغستې هغه تیکه ما دی په خوراک لیدلې ما په 10 کاله کې قسم په خدای چې دی په تیکه خوراک هم نه دی لیدلی که ما په 10 میاشتې وزیر اعلی توپ کې د ده په بنګله کې چرګ حلال کړی لیدلی زه به مسلمان نه اوس دیخوا وګورئ ما دیوبند کانفرنس کې یو خبره کړې وه چې مفتی محمود صاحب د مرګ نه وروسته مې سیاست هغه سره په قبر کې دفن اوس نور ماله په دې ملک سیاست خوند نه راکړي هغه خلکو سره به زه میلاویږم او ورسره به تصویر وباسم چې کم خلک زه مسلمان هم نه ګڼم مسلمانان یې نه ګڼم زه به د پاکستان وزیر اعظم صدر وزیر اعلی په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ د پاکستان نه د لارډ میکالې قانون جوړ کړي لندن ته ورک شي او د پاکستان فیصلې په قرآن شروع شي په هغه ورځ به حکومت منم که نه د بدې ورځې سړی خرتم بابا وای بس بد ورځ د اوسېږو دې ملک منم ہے نا اس سے گورے ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا پار خاخ الو ناستے نو د گلستان انجام بچی خاخونو د پارا خو بلبلی پکار دی بلبلان پکار دی نن په کابل کې د بلبلانو بادشاہی ده د بلبلانو بادشاہی ده